انګور کور کلاشا بیگ کې موجود یو د ناظم رحمت الله صاحب سره. د موجودېدو غټه وجه دا ده چې ناظم صاحب یو داسې خبره باندې رول ادا کړلو. مونږ د دیر د ځمکو د لانجو نه لکه لس کسه پکې مړه شولو، بله ځمکې لانجه وه، په جنازه کې 9 کسان شهیدان شو، وجلی شو، ټوپکې جنگ جدل وي. دلته د 2 قومونو د ځمکې مسله وه او ډېره په ښه طریقې سره ناظم صاحب هغه مسله حل کړله. او نن چې کوم دی په پرامنه طریقې سره د تمامو مشرانو په موجودګۍ کې ډي سي چوپیر قلعه، ډي اس پي شب قدر او اس پي 400 په مدد سره ټول مشران انتظامیه پکې ټوله موجود وه او ډېر یو ښه کردار هغوی ادا کړ. نو د هغې دپاره راغلي یو. ناظم صاحب څنګه یې؟ خیر جی، بالکل خیر، الحمدلله، ستاسو شکر. زه په دې خبره باندې د ټول انګور کاله د مشرانو هم ډېر شکرګزار یم او ستاسو هم ډېر په ښه طریقه باندې دا مسله حل شوله. تاسو مونږ ته د دې خبرې پس منظر لږ ووایئ. ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو زموږ د دې باره کې تپوس کړو. ډېره زبردست خبره ده. دا خو زمونږ دا ځمکه وه د 1800 کالو نه چې کوم دی شاړه وه. په دې نه مخکې 18 کاله مخکې موږ په دې باندې د صالح کور او د مورچخیلو سره ادبراري وکړله. پټواریان هم راوستل، ګرداوري مو وکړله، هغوی هغه زنځیران راښکل او جنډې به یې لګولې. موږ ته یې خپل حدود بیل کړ چې دا شاملات ستاسو د دې ځمکو کمې انتقالي ځمکې چې زموږ دیو سره خوا کې دا د دې شاملات دی، موږ هغه تقسیم وکړو ټول. بیا په دې کې موږ سره زموږ یو ورور دی سربدال کور، زموږ یو قوم دی، هغوی راپورته شول او دا هغوی کې هم ټول سربدال کور نه، یو کور 2 راپورته شول چې هغوی په موږ باندې دا ځای ډزې را باندې وکړه، ټیکټر یې ویشته، شاړې کړه. موږ له فی الله صبر راکړه. موږ هغه ټیکټر بدل هم وانغسته، نه مو ورته څه وویلي، خو ځان نه هغه پړه باندې هم تېره کړله. حالان کې خپل جایداد خپل شی په موږ باندې 20 کاله بنده کړې وه، همداسې پرته وه او موږ له نه راتلو. د هغې باوجود هم بیا موږ صبر خو بیا موږ ویل چې یاره دا به تر کمې پرته وي، دا مسله به وروسته نوره آینده نسل ته پاتې کېږي، بیا به پرې نور نقصان وشي، نور به پرې وشي. نو هغه موږ بیا په دې کې کار شروع کړو. هغوی چې کوم دی بیا لاړل په موږ باندې راپورټ وکړو. بیا موږ هم تاڼې ته لاړو، هغوی هم رالل. بیا ما ایسوچو صاحب زه ډېره شکریه ادا کوم د ډي اس پي صاحب، ایسوچو صاحب د ټولو. هغوی ما ته ویل چې یاره تاسو په څه؟ نو ما ورته ویل چې جي دا ځمکه چې کومه ده دا ما له انتقال یوړې خپلې، ما چې دا زما د بره ځمکې انتقالي دي، لاندې شاملات دی. ما پرې صالح کور مورچخیلو سره خپله حدبراري وکړله. د ده ما سره دې سیټ هم نشته، دوی هم نشته، اخو هم نشته، بل 3-4 کوره دي، دوی راپورته شوي، نور ټول تربوران د دوی ناست دي. بیا دا په خپلو تربورانو هم ګرځېدلی دی. هغوی م ورته ویلي چې دلته زموږ څه نشته دی، دا په لارې کښېنئ، دې خبرې نه دې کې داسې اډا مه کوئ. خو اصل کې شیطانان په دې علاقه کې ډېر زیات دي. دا وطن ټول چې وران دی د شیطانانو نه وران دی، د غلطو خلکو نه وران دی. خلکو دا غلط ګیټ کړي داسې چې یاره دا خو ستاسو دا واغه. دا غریبانان هم ښه خلک دی، ډېر روغ خلک دی، زموږ په شان ساده خلکو، خو خلکو راوچت کړي. نو هغه خبره هغوی پوه شول. ما ته ویل چې ته به په دې خبره تسلي وکړي. ما چې بالکل زه پرې تسلي کوم. زه د خپل بچي دپاره هم غلط تسلي نه کوم، د ځان دپاره د قوم خو لرې خبره ده. زه غلط کار هېچا دپاره هم نه کوم. ما ته ویل چې ته پرې تسلي وکړه. ما پرې تسلي وکړه چې دا په دې ځای زموږ 80 کاله یا 100 کاله مخکې زموږ نیکه ګل محمد بابا وله تېره کړې وه. په دې درته تسلي کوم. بله مې ورته دا وکړه چې ما پرې صالح کور مورچخیلو سره حدبراري وکړله. په دې هم درته تسلي کوم چې دا زموږ حق دی. خو زه درته مهرباني وکړئ، ما سره په دې باندې شر شدت جنګ جګړه مه کوئ. دا یې حال نه دی. که په ځمکو مړي مو شي، هر څه پرې وشي، خو دا یې حال نه دی که نه. بیا به هم 2 کسانو ته کښېني، عمدې حکومت ته به ځي، قانون ته به کښېني. نو موږ د قانون نه غلط غیر هېڅ کار موږ د قانون نه غیر نه دی کړی. موږ ورسره په قانون باندې لاړو. خپله ښه پوره صحیح طریقې سره الله دې د هغوی هم عزت وکړي چې موږ سره په دې خبرو باندې هغه شول او موږ ته مطلب خپل شی پاتې شو، حواله شو ډېر په صحیح طریقه، ډېر په ښکلي انداز. او موږ رالو خپلې ځمکې لا ټیکټر هم پکې لګې کړي او ټول ګیر چاپېره بعضې خلک چې کوم شیطانان دي هغوی به بده لګي او کوم چې ښه خلک دي په هغوی به ښه لګي. نو موږ خپله ځمکه په ښه طریقې سره نه پې ټوپک راکوز کړی، نه تماچه راکوز کړی، نه قوم په چا وجنم، نه پردي بچي وجنم، نه خپل بچي په چا وجنم. دا یې حال نه دی. ټوپک د یو شي حال هم نه دی. هر خبرې حال دا به په خبرو کېږي. که سل پې مړه کړي بیا به هم خبرو ته کښېني. نو ولې پردي بچي پې وجني، غم او خفګان جوړوي. نو په دې باندې ځمکې نه حل کېږي، په دې یو خبره هم نه حل کېږي. او موږ الحمدلله ښه په طریقه باندې او هغوی موږ ته ویلي ستاسو مبارک شي، راته اسټام باندې لیکل وکړل، دستخط یې راسره وکړي او په یو ښه طریقې سره زموږ دا خبره حل شوله.
د ټولو خلکو لپاره پکاري چې داسې په ښه طریقې سره په خبرو اترو سره خپلې مسلې حل کړي، وخت دې والي. خو پردی بچی چې یو بچی پکې خدا نخواست په دې کې زخمی شي مړ شي نو دا غم که دا ټوله ځمکه هم د هغه مور پلار له څوک ورکړي خو د هغه نه به غم لرې نه کړي. نو بس دغه زموږ خبرې دي. دې کې تاسو انتظامیه چې کله راپورټ شولو انتظامیه تاسو سره څومره دغه کوي چې چو ډي اس پی ډي پی او حواله سره یا ډي سي حواله سره هغه سره لګاګا موږ خو د ټولو شکریا ادا کوو. خو موږ سره سوچو صاحب په کې ډېر ښه کردار ادا کړ. سوچو صاحب ویلي چې تاسو سره څه ثبوت ما ورته خپل ثبوت خو هغوی ته ویل چې تاسو سره څه ثبوت هغوی سره څه ثبوت نه و. هغوی چې موږ سره ثبوت نشته دی نو هغه ورته ویل چې دا خو ښکاره خبره تاسو سره ثبوت نشته دوی سره ثبوت هم دی بل پې تاسو شریعت او تاسو دوی په شریعت کړی و تاسو د شریعت نه منکر شولی لاړل دی هغه خبرو نه وروسته شولی بل ګرداور پې دوی کړی او پټواري پې کړی او دوی سره ټول ثبوتونه دي بل درته پې تسلیم درته پې کوي نو نور پکې څه دي نو هغوی پکې ډېر ښه دغه وکړو. هغوی ورته وویل چې بس تاسو چا الله خان نجي صاحب ته ویل چې تاسو ډېر ښه سړي ډېر زبردست سړي او تاسو چا لاس درکړی غلطو خلکو او بس دا هغه وکړي. هغوی هم پوه شول په دې خبرو الله دې سره ښه وکړي چې په دې خبره پوه شول ورسېدل او د خپل پردي شي نه کېناستل په قلار شول او پردی حق پردی وګڼه او صبر یې پرې وکړه. دا ډېر زبردست کار هغوی هم کوو. سوچو صاحب پکې ډېر ښه رول ادا کړ. موږ یې سوچو صاحب پورې تللي مخکې بیا موږ لا نړلو ډېر که نه خو زه پولیس افسران پرې خبر هم ټولو موږ سره ډېر ښه زبردست دغه په دې کې وکړو. بالکل جی د تیرو 15 کالو نه دلته ډیولپمنٹ کارونه نو شوي. واحد یو تاسو ناظم یې چې د پخوانی ګواره لار چې ورته ویل کېږي هغه تاسو پخه کړله ورسره د تقي کاله روډ د ګوارې لاره هم تاسو دغه کړی وو. واحد تاسو یو داسې ناظم یې چې دغلته تاسو کار کړو. راتلونکي وخت کې که تاسو ته ناظمي یا څه پوسټ میلاو شو نو تاسو د علاقې او د ځوانانو دپاره څه اراده ده او څه کول غواړئ؟ زه خو مخکې چې ناظمۍ کوم الیکشن ته ولاړم نو ما دا قوم راغونډ کړ او په خپله حجره کې ورته وویلې چې تاسو یو قومه یو کس مخکې شئ ټول عمر خلکو پسې نشو تللی تاسو یو کس مخکې شئ زه به درپسې یم موږ به هر قسم تاسو سره ملګرتیا کوو خو تاسو ودرېږئ سول کې اعلان کې څوک هم نه ودرېده نو بیا زه ودرېدلم او ما سره د کلي ډېر په ښه لاس ماله راکړ مطلب زه په باري اکثریت سره د خپل کلي کامیاب کړم. بیا چې د دې کلي ما سره کومه مینه وکړه نو ما د هغې په ډبله دوی سره وکړه چې د دې قوم څه حق راغلی دی. ما الحمدلله روپۍ په روپۍ لګولی دی. د موسی قلعه عنایت الله صاحب زموږ وزیر بلدیاتو د 5 کروڑ روپو کار 5.5 کروڑ مې عنایت الله صاحب وزیر بلدیات نه په ټوله میچنۍ کې کړی دی. خپل پنډ چې زما څونه راغلی دی ما بالکل روپۍ په روپۍ لګولی دی. زما د زړه ډېر خوښ چې زموږ دا 90 کالو نه وران علاقه وه په دې کې موږ له چا د روپۍ کار هم نه دی کړی. نو موږ وایو چې خدای پاکه موږ کم کار را مخکې کړو کم کار وکړو نو موږ خپل وس مطابق تقریبا چې 70% ډېر کارونه موږ وکړل خو باقي زموږ هدا کمه وه موږ سره نور داسې طاقت نو وس نو داسې د پیسه موږ سره نه وه زموږ پنډ هم کم و غټ کارونه پرې نه کېدل خو بیا هم موږ ډېر کارونه وکړل. موږ وایو که بیا هم موږ رالو د قوم زه خواهشات زما دا نشته غلط سړی به چې هغه به د مشرۍ خواهشات کوي د ناظمۍ به کوي د امپیاتوب به کوي د مشرۍ خواهشات چې کوي هغه به غلط زه نه کوم. بیا هم چې په ما د قوم اعتماد نی بیا هم نه ودرېږم او که چېرې بیا هم زه جوړ شم انشاءالله زه به د دې خلکو دپاره هر قسم د لارې د کوڅو د دې وطن کې د امن و د امان د هر قسم کار به کوو. د دې نوجوانانو دپاره د سپورټ د ګراونډونو د سټیډیمونو د دې ټولو شیزونو کوشش به موږ کوو چې یاره په دې علاقه کې د آیسو نشه ډېره زیاته شوې ده. دا غلط خلک ډېر زیات شوي دي. موږ وایو چې زموږ دا نوجوانان څوک په غلطو لارو روان نه کړي چې دوی په دې ګراونډونو کې په دې سپورټس کې چې کوم دی دوی مصروف وي نو د دوی به هم وخت تېرېږي او د دې غلطو سرګرمیانو نه به چې کوم دی محفوظ او بچي. نو کوشش به مونږ انشاءالله چې کوو پوره چې مونږ یاره د خپلې علاقې لاسته راوړو د دې خلکو کارونه وکړو بهر نه مونږ له څوک څه نه راوړو. بالکل جی د دې حوالې سره چې تاسو خو د نوجوانانو خبرو وکړه دلته سپورټس ګراوند او په هغې کې هم ډېر هلکان به مصروف وو د مختلف غلطو اکټیویټیز نه به مني نو د هغې دپاره به د ګراوند څه د هغې د کله د انګور کاله چې کوم ګراوند دی هغه به جوړېږي یا به دا دغسې بیا وران وي یا به تاسو هغې دپاره څه میسج ورکوئ د ځوانانو؟ موږ به ګراوند دا ځمکه دا داسې شی دی چې په دې باندې به څه موده پس به تېره شي بیا به په دې لکه زموږ مشران لاړل موږ به هم ځو بیا دې نوجوانانو دې زموږ ینګ طبقې ته به دا مسلې پاتې کېږي نو موږ به دا ځمکه اول جوړوو او وارو به بیا به یې تقسیموو هر چا ته به خپله حصه یې وښیو
بیا به د هغې باوجود چې زموږ کومه کورنۍ دي موږ به پکې دوی ته خپل ځای مطلب دوی به پکې لوبې کوي 10 کاله 20 کاله هر څه ټایمه پورې چې پکې لوبې به پکې کوي خپل حق به پکې معلوم شي او زمونږ چې کوم د کې کومه حصه او کوم حق په هغې کې به دا خلک لوبې کوي انشاءالله موږ به دې ته ضرورت نشته دی نه داسې دغه شته کوم ضرورتمند خلکو د چا د مینې ضرورت و هغه ضرورتمنو ډېر وسې نه کېدو نو هغوی به پکې ځان نه جوړ کړي نور به پرتی خلک به پکې لوبې کوي موږ څوک د لوبو نه هم نه مري کوو څوک پکې د هېڅ نه هم نه مري کوو او نه به چاته زموږ د طرفه څه تکلیف وي څه ضرر به انشاءالله ټول خلک به پکې خپلې لوبې کوي خپل کارونه پکې کوي نو دا یو خوشخبری ده چې هلکان دې په دې دغه باندې هغه اوسي چې په د انګور کاله ګراوند ته به څه نقصان نه رسي بالکل ګراوند باید دوی به پکې لوبې کوي لوبو نه څوک نه منې کوي او نه موږ د لوبو نه څوک بندو لوبې به کوي خو صرف دونه ده چې خپل شی موږ خپل کنټرول خپل قبضه کې خپل هر څه برابر شي چې سبا پې زموږ د هلکانو سره د راتلونکي نسل سره څوک لانجې نه کوي چې دا د چا دی او دا د چا نه دی چې پته لګي ولګي چې دا د دوی دی د دې د قوم دی د انګور کور ځمکه ده د دې خلکو ده که نه نو بس صرف هغه خپل حصې او خپل دعوې به هر چا ته معلومې شي نور پکې کل کوي زموږ د خلکو دې ته ضرورت نشته الحمدلله د خلکو بره ځمکې ډېرې دي یو اخیری سوال کوم چې راتلونکي بلدیاتي انتخابات کې ستاسو څه اراده ده او د ملګرو هم څه اراده ده راتلونکي بلدیاتي انتخابات ته خو موږ بار ډېرې تیاریانې وکړلې وایي په دې میاشت کې دی او دې کې دی خو حالان کې د موجوده ګورنمنټ کې خو زما یقین نشته چې بلدیاتي انتخابات وشي په دې چې ټایم ختم شو بلدیاتي انتخابات ونه شول بار ټایمونه ورکړل بیا به موږ مشوره کوو د قوم سره او قوم به راغونډو او خپل مطلب کسان به یو خپل کمیټي به جوړو په هغې باندې به موږ خپل په طریقه باندې کسان ودرو یو خپل کونسل برابر چې موږ خپل یو سیټ به ودرېږو ټول بیا په مشورې سره انشاءالله او چاته موږ خپل دغه نه پرېږدو خپل حق موږ چې بل څوک ودرېږي خو زموږ حق خو موږ له نه راوړي چې موږ په خپله یو موږ به خپل حق راوړو دې قوم ته پته ده ما پې د خپلو روزګارونو د خپلو کارونو نه ځان خلاص کړی خو ما د قوم یوه روپۍ نه والي او نه به یې ووایم الحمدلله ما د قوم هر شی امانت پوره خلکو ته ورکړی دی بیا به ودرېږو ډېره مننه چې تاسو وخت راکولو الله هم خوشحاله آباد لره ډېره مهرباني ډېره شکریه ستاسو ډېره مهرباني الله خوشحاله لره دا و ناظم رحمت الله بھائی د انګور کورونو نیبرهوډ ناظم دی تحصیل جوګنۍ ویلیج کونسل دی دی جی د مختلفو د پښتنو مسایل چې کوم دي نن سبا د جرګې نه د ټوپک په ذریعہ باندې حل کیږي نن زه دا داد ورکوم او دا دادګرنه ورکوم چې تاسو ډېر یو لوی کار وکړلو په هر ځای کې چې کله جرګه شي یا مرکه شي نو اکثر هغه د ډز ټوپک خبر طرف ته ځي یو واحد ناظم رحمت الله صاحب دی چې هغې دا مسله په ډېره خوش اسلوبۍ سره او ډېره ښه طریقې سره حل کړله ډېره مننه جي الله هم عزتمند کا السلام علیکم